د وزیرستان د غرونو نه زموږ یو ملګری شهریار نومي ملګري په خبرو باندې لبیک ووې. زما د دغې پروګرام دا غږ د دې علاقې ډېر صاحب استطاعت خلکو د غوږونو ته هم رسېدلی دی چې هغوی له الله پاک مال خو ورکړی دی خو زړه یې ول نه دی ورکړی. زه په دغه مال او داسې جایداد باندې افسوس کوم. د وزیرستان نه زما یو ورور را روانېږي دلته کې راځي او دغه کار کوي، نو دا زموږ لپاره ډېر زیات د فخر خبره ده. زما د ایموشنز لیول نن ډېر زیات های دی او زه په دې خبره باندې په خپله فخر کوم چې انسانیت لا اوس هم ژوندی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، وحید الله خان یم. دا فقیره سر نږدو دڼۍ کلی دی او دڼۍ کلي کې د غر سر دی. څو ورځې وړاندې دلته کې ما یو پروګرام کړی و چې دلته څه کورونه دي او د اوبو ډېر زیات قلت دی او پریشاني ده. عین بعد په هغه پروګرام کې ما د مدینې منورې یو واقعه هم بیان کړې وه چې څنګه حضرت عثمان رضی الله عنه د یو یهودي نه یو کوې د مسلمانانو دپاره واخیستو. بیا کله چې دا پروګرام موږ ورکولو نو پای باندې بره ما دا کیپشن هم لیکلی و چې څوک به یې داسې چې د عثمان رضی الله عنه هغه کارنامه دوهراو کړي. په دغه خبرې باندې د دې علاقې نه ډېر لرې د وزیرستان د غرونو نه زموږ یو ملګری شهریار نومي ملګري په خبرې باندې لبیک ووې چې دلته کومه مسله چې ده هغه به انشاءالله زه د الله پاک مدد سره سرته رسوم. دغه ملګری بیا د وزیرستان نه را روان شو او دلته کې رالو. زما د دغې پروګرام دا غږ د دې علاقې ډېر صاحب استطاعت خلکو د غوږونو ته هم رسېدلی دی چې هغوی له الله پاک مال خو ورکړی دی خو زړه یې ول نه دی ورکړی. زه په دغه مال او داسې جایداد باندې افسوس کوم چې الله پاک د هغوی نه د خیر کار نه دی اخیستی. دغه صورت حال کې شهریار صاحب هم زموږ سره ولاړ دی، دا زموږ ملګری دی. ما ډېر زیات مجبوره کوم چې زما سره ودرېږه، دغه خبرې اترې وکړه. حالانکه دې پروګرام له نه راتلو، مخامخ نه راتلو، خو ما ځان سره ودرولو مقصد دا دی چې نورو زموږ مسلمانان وروڼو کې هم دغه جذبه را بیداره شي. شهریار سره زه یو څو خبرې اترې کوم چې دې څنګه د وزیرستان نه را روان شو، سوات ته د غر دې سر ته رالو او د کوې دا ځای مونږ وټاکلو. زموږ دا ملګری هم راغلی دی، دا بور والا ملګری دی، یو ډېر تکړه ملګری دی، د غرونو کې بور وباسي. د دغه ځای خوښ کړو، په دې ځای کې به انشاءالله کار شروع کوو. سبا بله ورځ چې کوم ورځ باندې اوزګارو کار به شروع کوو او دوای خیر هم وشوه او انشاءالله د کوی دا مسله د دې ځای نن د الله پاک مدد سره او د دې ګران ملګري د تکل سره ختمه شوه. شهریار سره یو څو خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهریار مخکې خو راته دا ووایه چې ستا موږ څومره هم دوا شکریه ادا کړو هغه ډېره زیاته کمه ده. نن ما ته دا پته ولګېده چې یاره انسانیت لا ژوندی دی. پښتونخوا کې په مسلمانانو کې لر بر یو ځای بل ځای دا ټول فضول خبرې دي، دا ټول یو مسلمانان وروڼه دي، یو پښتانه دي. د وزیرستان د غرونو نه راپاسېدې، دلته کې راورسېدې، دغه درد دلته کې راوستی. څنګه دا ویډیو چې دې وکته نو زړه دې څومره خوږ شو؟ زما ډېر زړه پرې خوږ شو. ما د مشر سړی ولیدو، ما چې انشاءالله دې له به زه ورځم، خو زما امرجنسي وه، پرون پاتې شوم، نن راغلم. او مونږ چې څومره د وسه کېږي انشاءالله کوو به یې. مخکې چې څومره ویډیوګانې راځي به پکې انشاءالله دا چې مونږ د وسه کېږو مونږ به کوو. ګوی خو یو داسې شی دی چې د دې نه ټول عمر کې څومره هم خلک وبالي، دا به د دواګانې کوي، صدقه جاریه ده، ثواب دې میلاویږي. دا الله پاک تاسو باندې ډېر یو غټ رحم کړی دی چې دغه ثواب دا ذریعه تاسو جوړ شوئ. نو په دې خو به خوشحاله هم ډېر یې. بلکل ډېر په خوشحاله یې. ډېره مننه. دا خو خبرې نه کولې خو ما مجبوره کړي. د دې مقصد صرف دا و چې د وزیرستان نه زما یو ورور را روانېږي دلته کې راځي او دغه کار کوي، نو دا زموږ لپاره ډېر زیات د فخر خبره ده. زما د ایموشنز لیول نن ډېر زیات های دی او زه په دې خبره باندې په خپله فخر کوم چې انسانیت لا اوس هم ژوندی دی. بابا هم زموږ سره ولاړ دی، کم تیر پروګرام کې چې دوی غوښتنه کړې وه. نن ماما السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماما هغه پروګرام خو مونږ کړی و، د کوی تاسو خبره کړې وه، نن هغه ارمان الله پاک پوره کړو، بس دا کار به شروع شي. نو دا راته اوس ووایه چې څومره خوشحاله یې؟ دونه خوشحاله یم لکه بېله ایمان چې الله پاک واپس مال راولي او ستاسې د ټولو شکریه ادا کوم او خدای دې ستاسې قدر وکړي، الله دې ستاسې بچیان غوړ کړي او الله پاک چې په څه خوشحالو کې تاسې اراده یې هغه خوشحالۍ دې الله تاسې له درکړي او الله دې تاسې په دې ټولې دنیا ته عزتمند کړي، ټولې دنیا ته.
اوبه خو به اوس انشاءالله بس 2 3 ورځې بعد دلته کې تاسو ته نږدې کولاوي شي که نه؟ انشاءالله. نو دغه مخکې څومره تکلیف و؟ یاره ډېر زیات تکلیف و که نه ځکه موږ غریبانان یو او دا هلکان به نو کولو کې به کله کوم ځای نو زه به په دې امسا به مې ټکوروله د زنانو سره به تلمه هغه ځای نه به راوړې دې ماشومانو به راوړي هغه ماشومان دا واړه ماشومان دي نو هسې خبره دا ده چې موږ ته چې کوم تکلیف نو الله ښه پوهېږي نو څه ووایو اورې ګرانو ملګرو زموږ سره بور دا ملګري هم ولاړ دي ستاسو نوم پیرزاده صاحب هم زموږ سره ولاړ دي دلته کې دوی ته دا کار حواله شو دوی به دا کار کوي او عام کم ریټس چې دي دلته کې د غر کې د کار کولو دوی عینه ډېر زیات کم مناسب ریټ ولګولو په دې باندې موږ د دوی شکریا ادا کوو او دوی هم په دې کار خیر کې چې دی حصه واخیسته دا یو ډېر ګران ملګری دی زموږ آس پاس کې که څوک هم په دې علاقو کې د کوی کار کول غواړي بور کول غواړي د دې سره خپله مشینري ده که غر کې ښکته بره زه خبرې ځکه کوم چې په ده کې هم د انسانیت جذبه ده د زموږ سره ریټس ډېر ښکته کړو په دې ریټ باندې په مارکیټ کې څوک هم کار نه کوي نو ځکه تاسو هم د دوی سره رابطه کولی شئ د دوی خدمات حاصلولی شئ دوی سره یو څو خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیرزاده صاحب دلته کې ته رالې دا کار تا ته حواله شو اول خو دا ووایه چې څومره فوټو کې دلته کې امید دی چې اوبه به راوخیږي؟ یاره نو داسې اندازه خو نه لګي ولې چې دا غرونه دي که نه خو انشاءالله موږ به خپل کوشش بھرپور کوو چې څومره زر تر زر کېدای شي ولې چې شهریار صاحب دلې ډېر قرباني ورله د وزیرستان نه دلته رالو او دې غریب عوام سره یې دومره تعاون وکړو نو موږ هم دا پکار دي موږ هم خپل مناسب هغه تاسو ووي موږ سره خپل مناسب هغه تعاون وکړو او په موږ له دې الله پاک دونه وس راکړي چې یار د دې نه زیات وکړو ولې چې دا یو انساني همدردي ده او موږ ټول له پکار دي نو انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو چې څومره زر تر زر وشي. تاسو سره که څوک رابطه کول غواړي خپل کوی دپاره نو تاسو خپل نمبر ووایئ او ایډرس هم ووایئ چې کوم ځای تاسو پیدا کېږئ؟ جی موږ خو یو د مټې اوسېدونکي یو او نمبر دی 0345 61 41 954 دا زما نمبر دی جی په دې باندې هر ټایم زموږ سره رابطه کولی شي انشاءالله او موږ به خپل کوشش کوو چې څومره کولی شو د دې نه زیات کوشش کوو چې موږ د غریب عوام سره تعاون وکړو انشاءالله دا زموږ امید دی انشاءالله. صحیح ډېره زیاته مننه. زه شهریار صاحب ته درخواست کوم چې پیرزاده صاحب له دغه بیانه ورکړي چې دغه کار زموږ چې دی دا خبره چې ده دا پخه شي. شهریار صاحب دا د دوی طرف نه تاسو ته بیانه ده او بس لکه زموږ د خبره پخه شوه تاسو په دې باندې کار شروع کړئ انشاءالله زموږ مشندري چې کله هم د هغه ځای نه فارغه شوه موږ به راځو او رابطه به کوو انشاءالله. صحیح ده ډېر زیاته مننه ګرانو ملګرو بس دغه د کار خیر یو جذبه کوم چې مونږ اغستې وه او د غر دې سر ته مونږ مخکې په خپله راختي دغه پروګرام مونږ کړی هغه مسله الله پاک حل کا انشاءالله زر تر زر به د ځای کې کار شروع شي او دغه کوی به دلته کې جوړ شي. څومره هم چې انسانان دي په دې کې څه صاحب استعداد دي څه نه دا د الله پاک ویش دی په دې کې د انسان هېڅ عمل دخل نشته. کله چې دغه صاحب استعداد خلک د کمزورو خلکو سره لاس ورکړي او د دوی په کار راتلل شروع شي نو بیا د معاشرې نه غربت او دغه لاچاري ختمه شي. زه امید ساتم چې راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله چې چېرته هم داسې افسوسناک خبرې یا واقعات دي تاسو به زموږ سره ملاتړ کوئ او زموږ سره ودرېږئ هم د دې سره زموږ دا پروګرام د دړۍ نه خپل سر ته رسي. زموږ ټولو دپاره دعا کوئ څوک چې زموږ کتونکي دي زما د دې رور دپاره د دوی د خور دپاره او د دوی ټول خاندان دپاره تاسو دعاګانې کوئ په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان.